د بینظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي خو کله چې تاسو روپۍ راخلئ او تاسو 1000 روپۍ ورنه کړئ نو ستاسو اکاونټونه چې دي دا به بلاک کیږي لکه تاسو ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ نه میلاویږي نو کم چې نوي کسان دي او که زاړه کسان دي یا کوم نوي کسانو چې رجسټریشن کړی نو تاسو ته هم په راتلونکي وخت کې دا روپۍ میلاویدی شي نو دا ویډیو ستاسو د دواړو دپاره لازم ده چې پوره وګورئ او یو لایک شیر کمنټ چې دی د ویډیو له لازم ورکړئ ځکه زیاتر غریبانان دي هغه د دې خبر نه دي خبر داسې نه چې سبا ورځې د هغوی اکاونټونه چې دي دا بلاک شي نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم د سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي د کس هم د دې په باره کې کمنټس کړی دی کمنټس یې دا کړی دی هغه وایي زموږ روپۍ چې دی دا وشوې په اولنۍ پیره باندې چې دی موږ خپلې روپۍ راواغستلې زما مور لاړه روپۍ راغستلې نو هغې کس دې روپۍ غوښتلې هغه کس دې 1000 روپۍ چې دی دا غوښتلې چې ما له 1000 روپۍ راکړه خو زما مور والا 1500 روپۍ ورکړې نو هغې کس ورته دا خبره وکړه چې ستاسو اکاونټ چې دی دا به موږ په راتلونکي وخت کې بلاک کوو او تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي نه میلاویږي ځکه چې تا ماله 1000 روپۍ رانه کړې نو که ستاسو نه هم څوک دغه شانتې 1000 روپۍ غواړي یا نه 1500 روپۍ غواړي نو تاسو له څه کول پکار دي یا ستاسو کارډونه به بلاک کیږي که نه به بلاک کیږي او دا به د کومو کسانو سره ډېر کیږي کم چې نوي کسان دي په اولنۍ پیره باندې روپۍ راخلي نو اکثر والا مبارکي ورکړي وایي مبارک شوه روپۍ وشوه ماله پکې دومره روپۍ راکړه یا 1000 روپۍ یا 2000 وي یا 3000 وي دومره روپۍ چې دي دا پکې ماله راکړه نو که هر کله ستاسو نه دومره روپۍ څوک غواړي نو دا روپۍ د هغو حق نه کیږي د هغو چې کم حق دی هغه دې ته به دې کې میلاویږي میلاویږي لکه هغه روپۍ چې د هغه دې ته میلاویږي د هغو له طرف وته خو بیا که 100 روپۍ علي 1.5 سل علي 200 علي دی په دې باندې هغه جوړېږي ځکه ما د دې کسانو نه څو ځایه تپوس وکړو هغوی په موږ پسې دنیا شه کارډونه راځي زموږ ټایم ضایع کېږي مخکې چې په دوکانونو کې ورکړه کېدلې نو زموږ ټایم ضایع کېږي نو موږ د دې د وجې نه چې دی دغه روپۍ اخلو بل لا موږ روپۍ بندې کړي په ځینې کارډونو کې روپۍ نه زموږ ټایم چې دی هغه د دې سره ضایع کېږي بل لا موږ دا روپۍ چې ورکوو نو په هغې کې موږ ته روپۍ چې دی دا لږې میلاویږي نو که 100 علي یا 1.5 سل علي یا 200 علي نو هغه څه خبره نه ده خو ځینې کسان پکې ناجایزه کوي 1500 علي 1000 علي 1500 علي ځکه موږ ته اکثر کمنټس کوي میسیج وکړي دومره روپۍ چې دی دا زموږ نه واغستې نو که دغه روپۍ اخلي نو دا په ناجایزه اخلي خو د راغله خبره د بلاک کېدو دپاره چې کوم کسان وایي چې ستاسو اکاونټ چې دی دا به موږ بلاک کوو که تاسو موږ له دومره روپۍ رانه کړې لکه څنګه چې دی هلک ته ووي نو بلاک کېده چې دی دا یو کس هم نشي کولی تاسو چې رجسټریشن وکړو نو 3 کال لپاره چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي هغه په دفتر کې کس ناست دی هغه هم ستاسو روپۍ چې دی رانشي بلاک کېده دا کم چې ناست دی که نه نو دی خو هم کس دی خالي روپۍ د بینک کار کوي تاسو له خالي روپۍ چې دی درکوي دغه کیم سیټ ته چې دی دی راغوښتلی دی دی خو له سره کار شته نه دی خالي د روپو د ورکړو کار کوي نو که دلته روپۍ هم ورنه کړې څه کار نه کېږي ته به بل پسې لاړ شه بل بل له دغه روپۍ درکړي نو د روپو کار دی د هغه د خالي د ورکړې خو تاسو له روپۍ مه ورکوئ د 100 200 چې دی که دا تاسو هم نه ورکوئ د دې خلاف شکایت جمع کوئ چې دغه کسان لر کړي خو خیر افسران د دې سره ملګري دي هغه کې څوم نه کېږي دوی خو وایي چې نه دغه وکړئ شکایت جمع کوئ پلانې خو په هغې باندې نه ختمېږي خو کارډ چې دی دا ستاسو څوک نشي بلاک کېدولی دا یو خبره واوره په هغه وخت کې ستاسو کارډ چې دی ستاسو روپۍ به نه کېږي چې کله افسر ستاسو نه ریکارډ اله او ریکارډ له غلط پول کو نو بیا د هغې د وجې نه چې دی ستاسو روپۍ بلاک کېدی شي خو که معلومات ستاسو صحیح لاړل نو بیا تاسو ته دغه روپۍ چې دی را میلاویدی شي بل لا دا مکمل فری دی د دې لپاره به تاسو 1 روپۍ هم نه ورکوئ د رجسټریشن په وخت کې هم د پیسو د راغستو په وخت کې هم په هر ځای کې چې دی د دې روپۍ نه لګي دا مکمل د غریبانو لپاره پروګرام دی دا یو فری پروګرام دی نو دا روپۍ به تاسو ته فری میلاویږي او ستاسو کارډونه چې دي دا څوک د سره بلاک کولی نه شي چې څه ستاسو وي نو د هغې په تور باندې به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي